وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معزز علماء کرامو او راغلو ملمنو، زما موضوع ده د قرآن فضیلت. چونکه وقت مختصر دی، د قرآن فضیلتونه ډیر زیات دي، خو مختصر به زه یو څو فضیلتونه تاسو ته بیان کم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو قوم د الله د کورونو په یو کور کې راجمع شي، د الله پاک د کتاب درس او تدریس کوي په خپل منځ کې، د الله پاک رحمت په دیو باندې نازلیږي او د الله رحمت په دیو راخوريږي او الله پاک د دیو ذکر د فرشتو په محفل کې او د فرشتو په مجلس کې کوي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعته في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا قرآن زده کو او په هغه عمل وکړو، دغه حلال حلال وګڼل او حرام حرام وګڼل، الله رب العزت به جنت ته داخل کی او د سفارش با د خاندان د هغه لسو کسانو په باره کې قبول کی پچا چې جهنم واجب شوی. عن ابن عباس رضی الله عنه قال نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه ستكون فتن قال فما المخرج منها يا جبريل قال كتاب الله. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر ورکو چې ډیر ضرب فتنی خوریشی، ډیر ضرب فتنی راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کیا جبریل د دینه د وتو د دینه د اخلاصې دو سبب بوي. جبریل علیہ السلام فرمایل چې د الله کتاب یعنی قرآن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بها أمتي وشرفها القرآن. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هر چا د پاره یو څیز وي چې د هغې باندې فخر کوي، د هغې شرافت وي، او زما د امت شرافت او د هغې فخر هغه به په قرآن، یعنی څوک به په خاندانونو فخر کوي، څوک به په مال دولت باندې فخر کوي، او زما د امت لوی شرافت دا به قرآن. عن ابن عباس رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یقینا زړونو ته هم زنګ لګي، څنګه چې وسپنې ته د اوبو په لګېدو سره زنګ لګي. وایي تپوس وکړه شو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د وسپنې نه زنګ خو په اور لرې کېږي، نو د انسان د زړه به زنګ پسې لرې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په مرګ یادولو
او د قرآن په تلاوت کولو باندې د زړونو زنګ لرې کړي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې 10 آیاتونه په شپه کې تلاوت کو دی په دغه شپه کې د غافلینو نه حسابي. معزز سامعینو د قرآن فضایل ډېر زیات دي. الله دې په موته عمل کول نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.